بسم الله الرحمن الرحیم. درنو پښتنو ورونو د مینې او د خلوص سلامونه. څنګه چې زمونږ عموما ټول پاکستان او خصوصا بیا پښتنو ورونو ته پته ده چې د ایمل خان نه وفاقي حکومت او صوبایي حکومت دواړو سکیورټي واخیسته. څنګه چې ایمل خان وویل چې لکه موږ دپاره دا د خوشحالۍ خبره ده چې لکه دوی هغه خپل موقف واضح کړ، نو موږ هم دغه خبره کوو چې موږ دپاره دا هېڅ مسله نه لري. الحمدلله ثم الحمدلله د عوامي نیشنل پارټۍ هر کارکن په ولي باغ باندې په ایمل خان باندې ځان چې کوم دي قربانیو ته هر وخت کې تیار دی. موږ ته دې خبرو ضرورت دی. موږ په خپل بیانیه باندې چې کوم دی لکه اوسه پورې وروسته شوي نه یو. که مثال خبره د دنیا شهادتونه هم شوي د باچا خان بابا د وختو نه واخله چې کوم وخت کې پاکستان جوړ نو د هغې وختو نه واخله تر دې وخته پورې زموږ دنیا شهادتونه ورکړل، خو د حق خبره نه الحمدلله موږ چې کوم دی وروسته شوي نه یو. په سینټ کې واحد ایمل ولی خان دی چې هغه چې کوم دی لکه په ډاډ باندې یو خبره کوي او ښه په ډاګه باندې کوي. هر څومره چې کوم دی که لکه د اسټابلیشمنټ یا نور خلک چې کوم دی قوتونه هغه چې کوم دی لکه ولي باغ او دغه وزوري، خو د حق او د سچ د وینا نه چې کوم دی څوک نشي منع کولی. موږ هم دغه وخت کې دا خبر دی په دې وخت کې دا خبره کوو چې وفاقي حکومت خو خپله نیت ښکاره کو او هغه په دغه شکل کې چې لکه کوم وفاقي نفري وه وفاق سره هغه هغوی لرې کړله. د صوبې واکمن دلته کې یو ډانکوپا ناست دی، یو موچر ناست دی، یو بدمخه، یو بدرنګه، یو خوشې سړی دلته کې د صوبې واکمن دی، هغه ناست دی. هغه پرون سټیټمنټ ورکړ چې موږ به خپل دغه سکیورټي نه اخلو، موږ خو موږ سکیورټي ورکړو. بیا د هغې د پاسې چې کوم دی هغه سکیورټي واپس واخیسته. نو زه دغه بدمخه او بدرنګه ته وایم چې ستا اختیار نشته دی، نو تا په کوم قانون باندې بیا دا خبره کوله؟ ډانکوپا چې د یو سړي وس نه وي، ته چې کوم دی لکه د اسټابلیشمنټ خلاف د خولې نه ګوپ قدرې نه شي ویسلی، د خولې نه خبره قدر نه شي ویسلی، نو ډانکوپا بیا دا خبره تا په کوم بنیاد باندې کوله؟ خو مونږ د عوامي نیشنل پارټۍ هر کارکن د ولي باغ د حفاظت دپاره، د اسفندیار ولی خان د حفاظت دپاره، د ایمل ولی خان د حفاظت دپاره هر ټیم تیار و. انشاءالله موږ به چې کوم دی لکه مثال خبره ښه طریقې سره چې کوم دی د دغې کورنۍ حفاظت هم کوو او د دغې کورنۍ سکیورټي به هم کوو. زمونږ دغې بدمخو ته او دغې بدرنګو ته هېڅ حاجت نشته دی. که په دې باندې دا بدمخه خلک وایي چې یاره لکه د حق او د سچ وینا به تاسو بند کوي، تاسو به نه کوئ، دا دوی غلط فهمي ده. د باچا خان بابا نواله په تسلسل کې تر دې وخته پورې که اوسه پورې دغې کورنۍ د حق وینا بند کړي، نو دا اوس بیا بند کړي. خو چې څنګه مخکې نه ده بند شوې داسې به اوس نه په جار باندې به چې کوم دی د ایمل ولی خان نواله کوم چې زمونږ د عوامي نیشنل پارټۍ مرکزي صدر دی تر د لاندې یو ادنا کارکونه پورې به هر یو سړی به چې کوم دغه یو بیانیه کوي کومه چې مثال خبره د عوامي نیشنل پارټۍ بیانیه ده. ډېره مهرباني، ډېر شکر.